ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ساجد کار سنټر کې موجود یو مېلمه را سره یو ساجد کار سنټر د هغون ټیم چې کوم دی نو دی بوزي بالولي کې په کباب خوري. نو ماته وې تم را سره لاړ شه خو زموږ په ریډیو باندې پروګرام و نو زموږ مېلمه دی موږ ورته هرکلی هم پښتون رور دی او هلته کې چې جرمني ته کله زموږ پښتانه ځي نو هلته یې ډېر قدرونه کوي ډېر عزت یې کوي او ډېرې داسې ګانې یا دا ځکه پردې شو ډېر د دې ځای چې کوم هغه نامي ګرامي نومونه وي په سوشل میډیا باندې نو هغه چې ځي نو بیا هلته کې دی مېلمستیا کوي. بهرحال دلته یې موږ مېلمستیا کوو زموږ یا نصیب چې زموږ به جرمني ته یا کینیډا ته یا دوبۍ ته یا دغه اړخ ته به لاړ شو خو لاړ به نه شو خو بهرحال ډېر زیات خوشحاله شو او خوشحاله په دې خپلو ملګرو باندې شوم چې ساجد ولا کباب ولې بوزي. نو ورور نوم څه دی؟ زما نوم محمد زیب دی. زه جرمن نشل یم او پاتې کېږم دوبۍ کې. او زه دلته د کوم ځای؟ دلته خاص د اوتمانزو. خاص د اوتمانزو. څومره وخت هم بهر وشو؟ یاره وخت خو تقریبا 24-25 سال وشو. ما انجینرینګ قطر نه کړی دی. ما اف اس سی جانزیب کالج سوار نه کړی ده او د هغې نه بعد بیا انجینرینګ ما مانیپال یونیورسټي ده د هغې نه انجینرینګ وکړو الکتریکل انجینیر او 15 کاله مې قطر کې تېر کړه. د هغې نه بعد بحرین کې 2 کاله او اخر کې 2009 کې دوبۍ ته رالو او بیا کنټینیو چې دی نو کنټینیوس دوبۍ کې یو. هلته هم جاب څه دی؟ یاره د 2019 پورې ما جاب وکړو ایز د ډایرکټر اپریشنز فور میډل ایسټ اینډ افریقا او د هغې نه بعد بیا ما خپل یو ورکوټیشن کنسلټنسي کوله وړه خپله کمپني نو زه کنسلټنسي هم کوم ډیزاین انجینرینګ وغیره او ما ورسره د شورومز هم لک معمولي شانکار شروع کړی دی نو سعودي کې او دوبۍ کې. پښتانه خو درځي او تاسو د ګاډي ذکر کوئ چې زما په ګاډي کې ډېرې داسې سندرغاړي راغلي دی. بالکل بالکل ځکه پردي دا تېر ځل یو غانا کړی وه نو هغوی ارینجمنټ بیا هغوی چې کوم دغه استعمال کړي وو ګاډي وغیره یا ریسورسز نو هغوی سره موږ مکمل تعاون کړی وو او هغه غانا کافي وایرل ده او اوس خو ذهن کې نه راځي چې څه ده خو مطلب ډېر زبردست ګانې وغیره اکثر چې بیا دلته راشي موږ سترګې بدلو زموږ دغه هنرمندان چې کوم دي نو بیا چې توجه نه ورکوي دا کم چې سره خوا کېږي دا زه یقین سره یم چې دې سره تللي نه دي خو مېلمستیا شته. یاره واقعي ما بالکل چا سره بیا رابطه نه کړې او که رابطه مې کړې یم دا خو مطلب داسې رسپانس نه میلاو شوی خو زه چې راشم نو همیشه مطلب دا ملګري دي بس دوی سره خپل وخت تېرو او مینه ناک هم دي. مینه ناک ډېر نو زه ځي چې ځان تر ده سره راښکلی یم ګینې هر ځای مې پرېښې دي شپه کې زه دوی سره څه کوم دونه وخت کښېنو بس دغه شو. زه تقریبا هر 2 میاشتې پس یا میاشت پس راځم او چې راشم نو بس دا مې اډه ده. بالکل ایرپورټ نه دې ځل خو ډایرکټ دلته 2 میاشتې 3 میاشتې پس 2-3 میاشتې پس دې ځل خو میاشتې ونیمه پس رالم کنه میاشت هلکه تاسو ټول ما په شریکه لګی دي ولې دوبۍ ته چکر نه ولګم ما خو دې ته مې دې ځل راشي ټول مجمع دې خو بار بالکل او ډېر مزه به وکړي ډېر مزه ځکه نن سبا خو دوبۍ داسې ده چې مطلب کافي اډوانس ده. اوتمانزو کې دلته کور خاندان مور پلار داسې بابا دي او ټول فیملی چې دا نو دلته ده خو زما خپل بچي او وغیره دوبۍ کې دي. دوبۍ کې دي ما سره. او د هغې نه پس جرمني ته هم دی دغه ته هم ځای داسې هر شپږ میاشتې پس یو انټري کوم جرمني ته. جی بالکل ځکه چې موږ ته یو ټیکس موږ باندې خو ټیکس څنګه چې دلته خو څوک نه ورکوي خو هلته دا وي چې ستا ځای یا کوري هغې باندې به باقاعده هلته ټیکس جمع کوې نو هغه ټیکس په ټایم ورکوې چې نه ورکوې بیا هغه تا پسې پینالټي راځي او داسې ورځې دلته شته که نه ورځې شته یو 10 ورځې شته یو 10 ورځې شته. ګرانو کتونکو د 10 ورځو کې به زه دوی سره په ورسیز باندې په مسافرو باندې مختلف خلکو سره دوکې پراټ کېږي د دوی ډېر زیات ایکسپیرینس دی په دې به خبرې کوو. اوس هم د ساجد کار سنټر ته شب قدر یو بارګین والا دی یو سړي دوکه کړې وه نو په هغې باندې جرګه کې اسې په دوی لګیا وو که نه نو دلته کې چې تاسو ساجد کار سنټر ته راځئ د دوی خبرې واورئ دوکه کېږئ نور مه پیسې ستاسو وي او خلک هم کړئ نو دلته کې راشئ پیسې به ولګوئ خو چې دې ځای نه گاډې بوځئ نو دا باور او یقین در کوم چې په بل ځای کې به درله هغه مزدوري کوي. نو انشاءالله د احمدزي سره بیا خبرې اترې کوو ډېر خوشحاله شو او اوس یې دا ملګري د بالولي کباب ولا بیا به دې نه پس ورته چې کړیور کباب ولا پې لاړ شه ځکه چې کړیور کباب ده وخوړل که نه نو بیا به دوبۍ ته د هغې خوند ځان سره وړي او نور خو غټې روجې خو د کلي دي دا خبره نشته دی او دا رس مالټه راغلی دا بازو ته نو خو دې 10 ورځو کې ټیم وکړه نه نو بازو کې به انشاءالله به مالټې ته ځو نو دا ټول ملګري به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ.